الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمن دین اسلام عزتمند و محترمو، نننی درس دا تتمه ده د مخکینی درس. مخکی درس کی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دویمه قاعده ذکر کړې وه او فرمایلو چې دا مشرکان د الله نه علاوه د بل چا بندګي نه کوي مګر الا لطلب القربة والشفاعه. د دې مقصد دپاره چې دی خپل ځان الله ته نږدې کي او دا الهه د دې دپاره شفارسیان وګرځي د الله په نسبت باندې. د قربت متعلقه خبره تیر درس کې څه ذکر شوی وه، نن به د شفاعت متعلق خبره کوو. قرآن کې الله سبحانه وتعالی سورة یونس کې فرمایي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. دوی چې بندگی کوي د الله نه علاوه د بل چا، دی له څه ضرر او پیدا نشي ورکولی، خو ویقولون دی وایي چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا الهه باطله، دا شفارسیان دي زمونږ په نزد د الله باندې، د الله په دربار به دي، د الله په دربار کې به دي زمون د پاره شفاعت کوي. د شفاعت په نظریه باندې دی مشرکانو شرک کو، او د شفاعت نه مراد داو چې یکونون طالبین لنا ما نرید، چې دا الهه باطله به د الله په دربار کې هغه څه طلب کوي څه چې مونږ غواړو، څه چې زمونږ اراده ده د دینه. یعنی عام طور خلک هم داوی، د عوامو خلکو خبره دی کنه، چېرې یو سړی بادشاه ته ځان رسېږي نو اول به وزیر سره خبره کوي، واسطه به ګوري نو بیا بادشاه ته ور رسېږي. نو موږ هم ګناهګار یو، الله نه ډایرکټ سوال نشو کولی د خپلو ګناهونو د وجې نه، نو لهذا موږ د اولیاء الله خوا ته راځو، د هغې قبرونو خوا ته راځو، موږ یې هغې ته وایو، هغې الله ته وایي. دا بعینه هغه نظریه ده په کومه نظریه باندې چې مشرکانو د بوتانو بندګي کوله. د شیخ الاسلام رحمه الله مقصد هم دې ځای کې دا دی که نن زمانه کې یو سړی راولګي او د الله نه علاوه د نورو الهو یا د قبرونو یا د بوټو یا د نورو څیزونو بندګي په دې غرض شروع کړي چېرې دا به د الله په دربار کې زموږ دپاره شفاعت کوي، نو دا د دې مشرکانو د هغه مشرکانو منځ کې هیڅ فرق نشته دی، ځکه هغوی په دې نیت باندې د بوتانو بندګي کوله. د دې وجې زما عزتمندو د شفاعت حقیقت پیژندل پکار دي. شفاعت دا دو قسمه دی، یو ته شفاعت مثبته وي او بل هغه شفاعت چې هغه شفاعت منفیه دی، نفي شوی دی. قرآن عظیم الشان دا دواړه ذکر کړي دي. مشرکان چې د کم شفاعت طلبګار دي د هغې نه قرآن کې الله سبحانه وتعالی نفي کړې ده چې دا شفاعت د دې مشرکانو دپاره هیڅ کله نشي ثابتېدلی په قیامت کې. الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. د ظالمانو دپاره من حمیم څوک ګرم دوست نشته د قیامت په ورځ باندې، او نه څوک شفارسي چې خبره یې منلی کېږي. ظالمان مشرکان دي، نو ځکه ان الشرک لظلم عظیم. د مشرکانو دپاره د قیامت په ورځ څوک دوست نشته چې ګرم وي چې د انسان زر مدد کوي، داسې نشته. او ولا شفیع یطاع، نه داسې شفارسي شته چې د هغه شفارسي خبره منلی کېږي. کله قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای ایمان والو د الله په لار کې خرچ وکړئ د هغه رزقونه الله وایي چې ما درکړي دي، مخکې د هغه ورځ نه چې په هغه ورځ نه اخیستل خرڅول شته دی، نه دوستانې شته دی، ولا خلة ولا شفاعة، نو دوستانه او نه شفاعت شته دی. والکافرون هم الظالمون، کافران چې کوم دي خاص هم دي ظالمان دي. نو دا شفاعت نفي شوی دی. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایي لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. د دې مشرکانو دپاره د الله نه علاوه بل څوک دوست او بل څوک شفارسي دا نشته دی. نو دا هغه شفاعت دی چې قرآن نفي کړی دی چې په آخرت کې دا شفاعت نشته د مشرکانو دپاره. کم مشرکان چې د دې شفاعت دپاره رالګي او د الله نه علاوه
د باطل الهو بندگی کوي، د بوتانو د قبرونو د څه بندگی کوي. دا شفاعت د دې لپاره هیڅ کلم نشته دی. که دې شفاعت د حصول لپاره دی هر څومره ځان ستړي کړي په دنیا کې، دا سعی او دا کوشش یا بس دی. دویم نمبر شفاعت نافعه دی، هغه شفاعت چې انسان لا فایده وررسي. مؤمن له پکار ده چې د الله سبحانه وتعالی نه هغه شفاعت طلب کړي چې الله د هغه شفاعت مونږ مستحق وګرځي. هغه شفاعت شته دی په قرآن او حدیث کې ثابت دی، لیکن د هغې دپاره شرطونه دي. یو شرط دا دی چې دغه شفاعت چې کوم ثابت دی دا به د الله سبحانه وتعالی په اذن باندې کیږي، شفاعت اذنی ورته وایي. دویم دا دی شفاعت چې څوک کوي او د چا دپاره چې کېدلی شي نو د دغې نه به الله سبحانه وتعالی راضي وي. الله سبحانه وتعالی دغه شفاعت د خپلو دشمنانو دپاره نه کوي، بلکې هغه څوک چې الله ترې ناراضي وي نو د هغه دپاره به د شفاعت اجازت کوي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. څومره ډېر ملائک دي په اسمانونو کې چې د هغې شفاعت تاسو له څه پیدا نشي درکولی، الا من بعد ان یأذن الله، مگر پس د هغې نه چې الله سبحانه وتعالی اجازه وکړي. لمن د چا دپاره؟ لمن یشاء، د چا دپاره چې الله وغواړي، ویرضا، والله سبحانه وتعالی ترې راضي شي. نو د دې شفاعت دپاره یو خو شرط دا چې اذن د الله سبحانه وتعالی شرط دی چې د الله اجازت وشي، د الله د اجازت نه بغیر څوک شفاعت نشي کولی. او دویم دا دی چې الرضا عن الشافع والمشفوع له، څوک چې شفارس کوي د چا لپاره چې شفارس کېدلی شي د دې دواړو نه به الله سبحانه وتعالی راضي وي. یعنی کوم سړی چې د دنیا نه مؤمن مسلمان تللی دی هغه دپاره به دا شفاعت وي، ځکه د کافر او د مشرک نه الله سبحانه وتعالی په آخرت کې راضي نه وي، د هغه دپاره دا شفاعت نشته دی. بل ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، څوک دی چې د الله په نسبه شفاعت وکړي؟ نشته دی څوک الا باذنه، مگر کوم شفاعت چې کېدلی شي هغه په اجازت د الله سبحانه وتعالی باندې وي. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، او شفاعت به نه کوي مگر هغه څوک چې الله سبحانه وتعالی چانه راضي شي. نور هم ډېر آیاتونه شته دی د شفاعت اذنی دپاره او هغه شفاعت چې انسان دپاره هغه پیدا وررسي. حدیث کې راځي یو ورځ ابو هریره راولګېد رضی الله عنه، د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامه، کوم سړی به نیکبخته وي د خلکو نه ستا په شفاعت باندې په ورځ د قیامت. یعنی د قیامت په ورځ به ته د کومو خلکو دپاره شفاعت کې، کوم خلک به ستا د شفاعت نه د الله رسول پیدا اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې لقد ظننت یا ابا هریره الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، وی زما دا ګمان ای ابو هریره چې د دې حدیث په باره کې به ستانه مخکې بل څوک تپوس نه کوي. ولې؟ لما رأيت من حرصك على الحديث، ځکه ته ډېر حرصناک، ما ستا حرص لیدلی دی په حدیثو باندې. او بیا ورته جواب ورکړو چې اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله، ډېر سعادت والا او نیکبخته انسان به زما په شفاعت باندې د قیامت په ورځ هغه څوک وي چې لا اله الا الله ویلي په دنیا کې، خو خالصا من قلبه، د زړه نه خالص ویلي، منافق نه، د دنیا نه مؤمن تلی. یعنی په آخرت کې به شفاعت د هغه چا دپاره وي چا چې د خپل ځان سره د دنیا نه کلمه د توحید وړي، لا اله الا الله د خپل ځان سره وړي، نو هغه انسان دپاره په آخرت کې شفاعت وي. د دې وجې نه زما عزتمندو دا شفاعت چې الله سبحانه وتعالی چا دپاره نصیب کوي نو دا به د اهل التوحید والو دپاره وي. نو ګوره مهمه خبره دا ده، مشرکان شرک کوي، د دې دپاره چې دا مشرکان زمونږ دپاره د الهه چې کوم دی نو شفاعت وکړي، نو دې ته ووایه چې دا شفاعت ته حاصلې دا ګورې په توحید به حاصلېږي، په شرک باندې نه حاصلېږي. او بیا په آخرت کې چې شفاعت کوي نو شفاعت به نبی صلی الله علیه وسلم هم کوي، ملائک به هم کوي، نیکان صالحین به هم کوي، علما به هم کوي، قرا به هم کوي، تر دې پورې چې الله سبحانه وتعالی به هم شفاعت کوي د خپلو بندگان، دا به جهنم نه روباسي او
جنت ته به داخلي. نو د دې وجې نه پکار دا ده چې انسان د الله سبحانه وتعالی نه دک شفاعت وغواړي چې اللهم شفع في ملائکتک، اللهم شفع في رسولك يوم القيامة، اللهم شفع في عبادك الصالحين. داسې شفاعت د الله سبحانه وتعالی نه انسان وغواړي، نو دا هغه شفاعت دی چې انسان له په دنیا او آخرت کې پیدا ورسوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب کی. الله رب العالمین دې زمونږ دا کلمه توحید دا په آخرنی وخت کې را نصیب کی. مرګ نه مخکې انسان کلمه توحید لا اله الا الله وي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.